کور کې چې د سحر مونږ نه کیږي نو الله به په درې اپتونه راولي ښه دغه شان دیرې هم والا چې دیرې هم دغه مسافرو کورونه دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د درې اپتونو سره به مخې دا واوري ښه مولوی صاحب وي بے برکتی ده او بے اتفاقی ده او یسه د یو بل پسترګو باندې بدلو سوزي پښتا نو جناب د دې خبره اهتمام وکړي ښه نو ټول نه مخکې چې په کم کور کې د سحر مونږ نه کیږي نو سبب پکې لاولنه بے اتفاقی با پکی بے اتفاقی کشر با پا مشر بدلگی مشر با پا کشر باندی بدلگی پلار با دا بچو نا سر ٹکی بچی با دا پلار نا سر ٹکی مور با دا خپلو بچو نا سر ٹکی او بچی با دا خپلو مور نا سر ٹکی دا آریو نا با بس آریو با دا بل نا بیزاری او آری بوئی چی بس سیٹ تا پروتوی با دا چارا بانی نظر نوی او لگا خبره او جگڑا لگا خبره او جگڑا نو په کم کور کې چې د سحر مونږ نه کیږي نو سبا کیږي دا آفت په پاغوی باندې لاولنې راځي ښه چې یو بل به اسې په سترګو باندې بد لګي دویمو بې برکتي به په دغه کور کې ښه هغه مشران متل کوي که نه پخوا به وایي یو کس ګټله او وایي لشلو به خوړله او نن سبا د دنیا ګټې خو یې برکت نشته یاره وایي هر څه ګټم خو یې برکت نشته لکه چې د سهارې مونځ کې نه وظیفه راکړه مولوي صاحب هسې وظیفه درکړه نو د سهارې مونځ چې په کم کور کې نه کیږي په هغه به صحیح تنګسیا به پرې راځي هسې بې حالات ګډوډي پیسې به خو ډېرې راځي د پیسو د ګټلو به صحیح شل خلی راځي خو چې د منځ له راځي داسې اپتونه داسې بیمارۍ او مسلې به راځي که نه چې دغه پیسې به ټولې خوري برکت په پکې نه صحیح شو نو دویم اپت څه چې برکت په نه په دغه کور کې په دغه جبونو کې چې دغه کور سره تعلق دی اکو هر ځای کې دي ښه درېمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د سحر مونځ چې څوک نه کوي په کم کور کې نو وایي د هغه د ایمان یوه ټوکړه د ده نه غورځېږي یوه ټوکړه د ده نه لرې کېږي حتی چې داسې ټایم راشي چې دی بیخي خالي یو قسم لا پاتې شي صرف په نوم باندې مسلماني نو غرض مې دا د جناب د سحر مونځ ډېر اهتمام کوو ښه نو چې څوک د سحر مونځ نه کوي یو خو به بې اتفاقي په دغه کور کې بل به بې برکتي او دریم د ایمان نه به خلاص شي نو مهرباني وکړئ چې کم کور کې چې دا خبره تري که نه نو خپلو کشرانو ته ووایه چې دا څیزونه شروع کړي قسم د هغه کور بیا جنت دی مینه محبت په دغه کورونو کې بیا